کتونکو د ټیم کې زه موجود یم صدیقاباد پاټک کې. څنګه چې تاسو معلومه ده د جیمې سیزن شروع شوی دی، خلک کپړې ځان د پراخلي ګرمي دغه شان د وسکټونو جوړي. من سره د دې سیمې ډېر ستر او نامور ټیلر شهسوار صاحب ملګری شوی دی. ډېره مننه کوم چې موږ ته ټایم راکړ. السلام علیکم جی وعلیکم السلام سایل صاحب. د ټول نړیوال خو تاسو ډیره زیاته شکریا، ډیره مننه چې تاسو موږ له بار مقرر کړل او د کیمرې مخه تم راوستلو. سایل صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم، ډیره زیاته مننه جی. شکریا. تاسو مخکې عنایت کړی کې وای نو هغه گا کوم دلته برقرار ساتلې صدیقاباد پاټک کې ځکه چې 2-3 کال اساس دلته وشو. جی بالکل سایل صاحب، زمون خو چې څوک هم راغلي دي یو ځل نو هغه لکه د مقناطیس زمون سره جمع شوي دي او ور سره د غین علاوه غي د خپل کلی علاقې چې څومره د کپړو شوقیان دي یا د واسکټ او کوټ شوقیان دي، پکول شوقیان دي، هغه ټول موږ پسې راوستلي دي. هغه وجه هم دار چې کوم معیار موږ ورکړی دی هغه خلکو لا نو هغه ګرځي په موږ پسې جی. درته و چې دلته ستا کم قسم خلک شامل دي، د کوم ته فکر خلاص خپل راځي. جی بالکل سایل صاحب، ډیره ښه پوښتنه موکلله او سایل صاحب زما خو چې کوم مشران د علاقې راځي یا د علاقې چې نور کم نامور خلک دي په سوشل میډیا باندې خلک پیژني، ځکه که موږ د یو نوم واخلو نو کېدای شي نور رانه بیا ګیله کوي. خو سایل صاحب د دې علاقې چې کوم د دې بازار کوم مشران دي، د علاقې چې کوم مشران دي او د هغې نه علاوه چې کوم ملکانان دي، داسې نور استادان دي، پروفیسران دي، نو مختلف قسمه خلک زموږ خوا راځي. د دې علاقې چې کوم افسران دي هغې راځي، کوټ واسکټ له او ورسره د هغې نه علاوه میچنګ سوټونه پکې جوړوي، کپړې ورسره یو شانته جوړوي، پکولونه ورسره یو شانته جوړوي. نو راځي زموږ خوا د دې علاقې چې څومره خلک دي، غریبانان هم راځي، مالدار هم راځي، بس هر قسمه خلک راځي جی. تاسو خپل معیار څنګه ساتلی دی؟ جی سهیل صاحب، ما خو خپل معیار تقریبا د 2015 نه چې کوم معیار ساتلی دی هماغه دی. موږ ریټ مخکې بوتلو خو کار هم کمزوری نه کو، چونکې د زیاتره ټیلرانو ریټونه کم شو، هغه معیار پاتې نه شو. نو زمونږ ریټ بره لاړی خو معیار هماغه شانته پاتې دی. د هغې په وجه باندې کله موږ ته کمپټیشن جوړ هم شي خو هغه موږ بیا د ګاګ سره په هغه موقع سره لږه ډېره گزاره کوو جی. په ځینې باجوړ کې چې ډېر پرایویټ پبلک سکولونه دي، د هغې یونیفارم مختلف قسم چې خلک خوښوي هم کوشش کوي چې ماشومانو ته ښه یونیفارم ورکړي. د هغې ستاسو صورتحال دی؟ جی بالکل سهیل صاحب، دلته چې زمونږ خوا او شاته کوم پبلک سکولونه دي د هغې مختلف یونیفارم چلیږي او د هغې نه علاوه چې کوم سرکاري سکولونه دي په هغې کې زیاتره اوس نن سبا خو وایټ کلر چې کوم دی هغه ډېر زیات استعمالیږي. کوم ملیشه به چې استعمالېدو د هغې په ځای باندې بلیک استعمالیږي. نو ټول چې څومره یونیفارمز دي هغه زموږ سره موجود دي او ورسره د هغې نه علاوه هغه موږ جوړوم په ښه معیار او په ښه کوالټۍ کې، که د ماشوم دی او که د غټ دی، نو ټولو له ښه معیار ورکوو او ښې کپړې کې د هغې سوټونه تیارېږي جی. اوس مو کپړې راوړي دي واسکټ او نور د عامې کپړې کې لږ مته ووایي. جی بالکل سهیل صاحب، زما سره د کپړو دپاره کپړه هم راغلی ده، په جینټکس کې راغلی، ټایم ټکس کې راغلی، الپاټکس کې راغلی، د هغې نه علاوه نور ښه برانډونه راغلي دي. زموږ سره لورۍ چې کومې کپړې دي هغه هم راغلي دي. د هغې نه علاوه زموږ سره د کوټ کپړه راغلی ده، د واسکټ کپړه راغلی، یو قسم کپړه زموږ سره امپورټډ راغلی، په هغې کې زیاتره خلک میچنګ سوټونه جوړوي. څنګه چې وختي ما وینا وکړله نو د میچنګ سوټونو دپاره هم زموږ سره په کومه کپړه چې ده نو هغه ډېره بهترین او ښه کوالټۍ والا ده جی. ته کې به څه پیغام ورکوئ زموږ کتونکو ته؟ ډېر اهم موقع ده، ډېر خلک به دې ګوري. جی سهیل صاحب، د ټولو باجوړ چې څومره مشران دي که کشران دي د هغې ټولو دپاره یو پیغام زه ورکوم چې په خپله علاقه کې که تاسو ته یو کاریګر میلاویږي، یو هنرمند میلاویږي، یا مطلب د دې نه علاوه ستاسو په علاقه کې کم داسې یو نامور شخصیت وي چې هغه په خپل کار باندې عبور حاصل کړی، نو د هغې خواله ورشئ او د هغې د لاس چې کوم معیار دی هغه تاسو خپل کوئ. ځکه چې زموږ د دې علاقې خلک پېښور او یو ځای بل ځای ته منډې وایي، هلته بیا انتظار هم کوي، په ځان باندې یخني ګرمي هم تېروي. نو هغه معیار چې کوم په پېښور کې میلاویږي زموږ د باجوړ خلکو ته، نو هغه اوس دلته په باجوړ کې زما په دکان کې هم میلاویږي دې خلکو ته. هغې د هغه رش نه بچ شو، د هغې پیسې ضایع کېږي نه، بل هغې چې کوم خپل کمپلین هلته درج کوي نو هغې هلته خواران بیا هغوی ته ویلی هم نه شي. موږ ته ښه په کلاو خوله باندې او په کلاو زړه باندې خپله وینا کوي او د چا چې کمپلین یي هغې ته موږ خوشحالېږو هم ډېر. ځکه چې یو سړی زما په کار کې خو پیدا کړي او راوړي نو هغه زه منم داسې چې دا په ما باندې خفه کېږي ځکه واپس رالو. که د چا کوم کمپلین یي موږ خوشحالېږو هغې ته چې هغې خپل کمپلین موږ سره شریک کړي. د چا په کپړو کې کوم مسله راځي یا د چا په کوټ واسکټ کې یا د هغې نه علاوه کوم ټیلران حضرات دي هغې دپاره یو پیغام زه ورکوم چې زما خپل چینل شته دی په یوټیوب باندې د HMS ټیلر په نوم باندې.
نو هغه دی وګوري په هغې کې موږ مختلف قسمه کټینګ د کپړو حوالې سره او د واسکټ حوالې سره کټینګ اپلوډ کړی ورسره د هغې نه علاوه نورې ډېرې د مفیدې ویډیوګانې دي کوم چې د ټیلرانو حضراتو ضرورت دی نو هغه هم کتلی شي د هغې نه علاوه نور کار هم مزید ښودنه غواړو چې ویږو دې خلکو ته نو دغه چینل باندې موجود دي او کوشش کوو چې انشاءالله مخ په وړاندې باندې د خپل کار بوزو او د باجوړ خلکو له نور هم سہولیات کتونکو دا شهسوار ټیلر د دې سیمې یو نمبر ټیلر دی یو خو مقام پیدا کړی دی یقینا څنګه چې دوی ویل چې ټول غاګ راځي کم انات کلی کې کم خلکو غم راځي او دلته صدیق آباد پاټک کې چې بیرال کې کم خلک دام راځي دام ویل چې ملکانان استادان پروفیسوران دغه شانت سرکاري خلک سټوډنټان هم راځي د پبلک سکولونو یونیفارم والے سره دوی خبرو وکړه دوی پیغام هم زبردست ورکو چې تاسو د معیار په ځای کې خپل کار کوي یعنی کم خلک چې پوېږي په کار باندې تاسو دغه خدمات ترلاسه کوي د خپل به امروز وخت سره خبرې کوو ځکه نه سره د خپل مرکه بس